السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو د خیبر پښتونخوا مشهور علي خان چې دا ځان ته عزتمن یو سوشل ورکر خو هم وایي چې د عزتمن دغه نعت ویلو د نعت په اړه باندې عزتمن ډېر خلکو تنقید کړی او ویې ویل چې نه دا یې ښه نه دي کړي. په ده باندې افسر افغان هم تنقید کړی دی چې د چا نه شاعري یعنې راپټه کړې ده. راځئ مینوالو چې خلکو ورپسې نور څومره کنځلې کړي دي، څومره وینا کړي دي، هغه کسانو ته نن علي خان یو جواب ورکړی. د دې نه هر څه نه مخکې عزتمن زه تاسو چینل کې تاسو کو چل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وئ، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو علي خان چې د دیر سره یعنې تعلق ساتي، دا ځان ته یو سوشل ورکر خو وایي، په سوشل میډیا باندې ډېر سخت مشهور هم دی. د عزتمنو دغه ښایسته نعت ویلی دی چې ډېرو کسانو عزتمن ده ته ایډوانس انعامات هم ورته ورکړي دي، خو د عزتمنو یعنې د حوصله نه ده ویلې. خو ډېرو کسانو عزتمنو په ده باندې تنقید هم کړی دی چې یعنې ده دا نعت ښه نه دی ویلی، ځکه چې ده دا نعت د چا نه یعنې راپټ کړی دی. او بل سایډ ته چې وګورې نو ده یعنې ویل کېږي چې ده یعنې ګانا ولټه کړې ده، ده هسې کې د یو نعت پسې یوه خندا غوندې کړې ده. خو مینهوالو ډېرو کسانو خو مو ده ته انعامات هم ورکړي دي، ویې ویلې چې او یعنې علي خان صاحب خو د په لومړني زمانې د داسې یو ښایسته غوندې نعت ویلي او په یو خوږ اواز یې ویلي. عزتمنو د واقعي خبره ده، یو ښایسته اواز یې باید چې موږ پښتانه ده ته سپورټ ورکړو چې د ده حوصله نه وای خو موچته شي، نو د دې نه ښه ووایي. زموږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.